پښتانه د مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا په منځ کې د پل حیثیت لري. پاکستان کې دوی تعداد 3.5 کروڑه او 15 کروڑه ترمنځ دي او داسې تقریبا 2.5 کروڑه شاوخوا دوی په افغانستان کې دي. هڅه خو د هر قام په تاریخ جوړولو کې د هغې جغرافیا ډېر اهم رول ادا کوي، مګر پښتنو کې دا رول ډېر زیات دی. تیر 2000 کاله ده مونږه لیدلي اورېدلي او لوستي دي چې دا لاره د هندوستان طرف ته د یورپ نه او د شمال نه یوازنۍ لاره وه، تر څو پورې چې سمندر کې بهر کې کشتۍ نه چلېدې نو ټول خلک به هندوستان ته په دې لاره راتلل او پښتانو وطن د دې لارې کې یو دروازې حیثیت درلود. لہذا دوی به یا جنګونه کړو او یا به حملاورو سره یو ځای هندوستان ته تلو. دا هغه سیمه ده چې شارع ریشم باندې پرته ده چې یورپ او ایشیا یو وصل کوي، یو بل سره نښلوي. لہذا دې جغرافیه په وجه باندې د پښتنو وطن کې همیشه ډېر جنګونه پاتې شوي دي او دې جنګونو په وجه باندې دوی خپله حافظه هم تر یوې اندازې لاس نه ورکړې ده او دوی په حافظه کې لوی شلونونه یا قلعهګانې پرتې دي. دویمه خبره دې جغرافیه نتیجه دا ده چې دوی اگر چې کله کله خپل امپراتورۍ سلطنتونه جوړ کړي دي یا د نورو سلطنتونو برخه پاتې شوي دي، خو دا سیمه د دوی خپل وطن چې دی دا اکثر د سلطنتونو په خوا او شا کې پاتې شوی دی. اگر چې مونږ دې خبرې نم خبر یو چې ګندهارا تمدن چې دی دا سیمه د هغې په قلب کې او هغې په زړه کې پرته وه، خو اکثر دا د هندوستان یا مرکزي ایشیا چې کوم سلطنتونه یا د ایران دا د هغې په یو قسم ته حاشیه کې پرته وه، یعنې هغې په یو څنګ کې پرته یو ګوښه کې. نو دلته کې ریاستي نظام ډېر مضبوط نه دی پاتې شوی او ډېره مهمه خبره دا ده چې پښتنو کې قبایلي ژوند ډېر اوږد پاتې شوی دی. دنیا کې هر قوم قبیلې نه راوتلی دی، خو پښتنو کې قبیلوي ژوند ډېر زیات اوږد شوی دی او تر 20مې پېړۍ اخره پورې دا ژوند موجود و او پښتني ټولنه جنوبي ایشیا کې تر ټولو لویه اخري قبیلوي ټولنه ده چې د دې خوا او شا ټولې سیمې بدلې شوې دي. مرکزي ایشیا بدله شوې ده، چین بدل شوی دی، ایران بدل شوی دی، هندوستان بدل شوی دی، مګر پښتني سیمې تر اوسه پورې قبیلوي ژوند نه راوتلو هله ځله کوي. همدې وجې نه پښتنو کې چې کوم سلطنت و د افغانستان دا په دراني سلطنت چې په 1940 کې جوړ شو، دا بیا په 19مې پېړۍ کې رو ړنګ شو او شاوخوا خلکو په دې باندې قبضې وکړې او پښتانه چې د دې وطن مات شو. خصوصا 19مې او 20مې پېړۍ کې چې کوم سوړ جنګ په زمانه کې لویه لوبه چې ورته ویل کېږي چې هغه د روس او د هندوستان کې موجود د برطانوي سلطنت ترمنځ وه. پښتنو وطن د دې په نتیجه کې ټوټې شو. نیم افغانستان باندې انګریزانو قبضه وکړه، اول سیکهانو قبضه وکړه، بیا انګریزانو قبضه وکړه او نیم افغانستان چې دی هغه یو مات وړوکی سلطنت پاتې شو. بهرحال پښتنو همیشه د ازادۍ لپاره هلې ځلې کړي دي. د دوی 3 غټ قومي تحریکونه دي چې په هغې کې اول سر کې مونږه د اکبر بادشاه د زمانې د پیرو خان تحریک یادو، بایزید انصاري چې د قانیګورم اوسېدونکی و او وزیرستان اوسېدونکی و او مور و پلار یې په جالندر کې اوسېدل. نو ده هم هلته تعلیم وکړو او تصوف سره آشنا شو او تصوف یې وطن ته راوړو. دلته تصوف پرچار شروع کړو نو ده پسې پښتانه ودرېدل او ده په مذهبي مسلک باندې قایل شو. نو دا لومړی تحریک و چې خلک جمع شو، مغول د دې نه ویرېدل، د دې خلاف یې فتوې ورکړې. پیروشان پسې مولیان راوچت کړل چې هغوی ورته پیر تاریک وویل او لومړي ځل یې مذهبي عقیده د پښتنو د مقامي سیاست خلاف استعمال شو، په داسې حال کې چې مقامي سیاست خپله مذهبي و خو مغولو د دې بنیاد کېښودو چې د کفر په نوم باندې د پښتنو قومي تاریخ ته خنډونه پیدا کړي یا هغې ته لاره ونیسي. دویم غټ قومي تحریک د خوشحال خان خټک و چې هغه د اورنګزیب بادشاه په زمانه کې راوچت شو. خوشحال خان خټک شاعر، جرنیل او قبایلي مشر او هغه اول د مغولو سلطنت سره ملګری و، لکه پلار نیکه چې ملګري و.
وروسته هغه د هغوی نه بغاوت وکړو او پښتنو ته قومي تحریک لاره وښیله او بنیاد یې کېښودو او دا نن چې موږ وایو چې موږ پښتانه یو او د نورو خلکو سره فرق کوو نو دې اصلي بنیاد چې دی خوشحال خان خټک ایښی او دا خبره یې کړې وه چې درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شو یو بل خبردار نو دا هم لویه مبارزه کړې وه د مغولو خلاف او پښتنو ته یو لوی تاریخ جوړ کړ دی درېیم لوی قومي تحریک د پښتنو چې دی هغه د پاچا خان په مشرۍ کې شلمې صدۍ په اوایلو کې شروع شو چې هغې بنیاد اوله کې سماجي اصلاحاتو ټولنیز ریفورمونو چې مطلب یې دا و چې پښتانه تعلیم وکړي پښتنو ښځې هم تعلیم وکړي سړي هم تعلیم وکړي پښتنو کې چې کوم ډېر طبقاتي فرق و چې دا پکې کم شي خصوصا چې د کسبګر چې دي یا دهقانان دوی ته په سپکه کتل کېدل نو دې خلاف هم د خدای خدمتګارو تاریخ چلولو چې په اوله کې د نوم انجمن اصلاح افاغنه و خو بیا 1928 نه وروستو دوی د خپل نوم خدای خدمتګار کېښودو او په اصلاحاتو په ذریعه پښتنو کې فعالیت شروع کړو چې ورو ورو سیاسي شکل اختیار کړو او د انګریزانو خلاف د ازادۍ تاریخ پراخه شو او د جنوبي ایشیا کې چې انګریزانو خلاف د ازادۍ تاریخ و په هغې کې دوی شامل شول او لوی قربانۍ ورکړې خو دې قربانۍ باوجود چې پاکستان جوړ شو او انګریزان د دې ځای نه لاړو نو پښتنو مشکل وخت شروع شو او دوی پاکستان کې دننه بیا د جمهوریت لپاره او د خپلو قومي حقونو لپاره مبارزه وکړه او د نورو مظلومو قومونو او مظلومو طبقو سره یو ځای دا مبارزه مخکې بوتله نن چې موږ نظر واچو نو پښتنو ته چې کومې غټې مسلې پېښې دي په هغې کې ډېره بنیادي مسله په افغانستان کې د جنګ مسله ده دا جنگ اگر چې هغې جغرافیایي اهمیت له وجې نه و چې کوم ما مخکې ورته اشاره وکړه دا په ساړه جنګ په زمانه کې چې کله افغانستان کې انقلاب راغلو او دې انقلاب د مخنیوي لپاره پاکستان نه جنگ شروع شو او دنیا کې امریکې او د روس منځ کې شخړه شروع شوه نو په دې شخړه کې پښتنو خاوره چې دا په جنگ په میدان بدله شوه د افغانانو خاوره د جنگ په میدان بدله شوه او دا جنگ 40 کاله شو جاری دی خو د دې جنگ یو ډېر بنیادي سبب د پاکستان افغان پالیسي ده دا افغان پالیسي بنیادي توګه باندې د پاکستان فوج جوړه کړې ده د پاکستان پنجابي جنرالانو جوړه کړې ده چې د دې مقصد دا دی چې پاکستان چونکې یو غټ ملک دی خو دومره غټ هم نه دی لکه څومره چې فوج د ملک نه زیات غټ دی او خصوصا بیا په 1971 کې چې پاکستان نه بنګال لاړو او پاکستان وړوکی پاتې شو نو دا فوج چې د ملک لپاره غټ دی نو دوی غوښتل چې د خپل ملک غټ کړي او دې لپاره یې د افغان جنګ کې چې برخه واخیسته نو دوی یو افغان پالیسي جوړه کړه چې دې پالیسي بنیادي مقصد دا دی چې پاکستان په افغانستان باندې قبضه وکړي افغانستان لاس لاندې کړي او افغانستان یو قسم ته کنفیډریشن یې په بل نوم باندې د خپل اثر لاندې راولي نو دې پالیسۍ لپاره دوی افغانستان ته خلک لیږل شروع کړل جنګ یې هلته کې وکړو او دا جنګ اول مجاهدینو په شکل کې وکړو خو چې کله مجاهدینو د شوروي قواو د وتلو نه پس هغه مقصدونه ترلاسه نه کړو چې کوم پاکستان غوښتل نو بیا هغې نه پس پاکستان طالبان جوړ کړل طالبان په حقیقت کې د یو پښتنو او د افغانانو په ضد یو پروجیکټ دی چې د دې مقصد دا دی چې پښتنو قومیت چې دی دا په شا وتمبوي دې کې قومي احساس دا ضعیف کی کمزوري کی تر څو چې په دې باندې غلبه وشي او که تاسو وګورئ نو دوی په نظریاتي توګه باندې کوشش کړی دی چې د پښتنو د افغانانو قومي شناخت کې ودې ووهي هغه قومي شناخت خراب کړي یعنی پښتانه زر کاله نه مسلمانان دي چې کله نه محمود غزنوي دا سیمه نیولې ده نو پښتانه مسلمانان شوي دي هغې نه وروستو دلته کې اسلام د پښتنو د اکثریت دین پاتې شوی دی او په دې باندې هېڅ تنازع نه ده پاتې شوې خو حقیقت دا دی چې طالبانو په شکل کې چې کوم تحریک جوړ کړی شو دې کې د پښتنو قومي شناخت کې داسې تبدیلي او کوشش وشو چې د پښتانه یعنی پښتانه مسلمانان یا افغان مسلمانان د دوی قومي شناخت دی خو دوی د طالبانو جوړونکو یا طالبانو چې کوم سرپرستو یې کوشش وکړو چې په پښتنو کې چې کوم شناخت خبره ده په دې کې پښتون مسلمان کې د مسلمان برخې ته مبالغه ورکړي دا مبالغه دې لپاره نه ورکوله چې دوی په اسلام مین وو بلکې دې لپاره ورکوله چې د پښتون یا د افغان برخه د شناخت څخه چې کمزوري کړي نو دې لپاره دوی ولګېدو دلته کې مشرق وسطی راغلي انتها پسند چې کوم تنظیمونه هغه ته وده ورکړه
دلته دینی مدرسو په نوم داسې بنیادونه واچولو چې د پښتنو ذهنونه وویځي او هغوی انتها پسند کی او مذهبي انتها پسندۍ ته راغب کړي تر څو چې هغوی نه پښتو افغانیت هیر شي یا کمزوری شي. نو دا طالبان یو قسم ته د دې لپاره جوړ شوي دي او د دې یو ثبوت دا دی چې دوی چې کله په 90 کې افغانستان ته ننوتل، کابل ته ننوتل، افغانستان ته خو 94 کې ننوتي وو چې کابل یې ونیو. نو په کابل کې دوی اول شپږ یا اووه غټ کارونه څه وکړو. اول کار یې دا وکړو چې د افغانستان قومي جنډې باندې پابندي ولګول، قومي بیرغ باندې بندیز ولګولو، افغانستان قومي ترانه یا ملي سرود باندې بندیز ولګولو، کابل ریډیو نوم یې شریعت غږ کړو. په داسې حال کې چې د اسلام آباد ریډیو نوم شریعت غږ نه دی، نه د تهران ریډیو نوم شریعت غږ دی، خو کابل ریډیو نوم شریعت غږ شو. همدغسې نوروز باندې پابندي ولګوله. نوروز چې 15,000 کاله زوړ فستیوال دی یا یو جشن دی چې افغانان او د مرکزي ایشیا نور خلک یې کوي، په دغې باندې بندیز ولګولو. جرګې باندې پابندي ولګوله چې د پښتنو ډېره بنیادي ټولنیزه اداره ده، مؤسسه ده، په شریعت کې جرګې نشته او جرګو باندې پابندي ولګوله. دوی د افغانستان پخوانی رئیس جمهور ډاکټر صاحب نجیب شهید کړو ځکه چې هغه افغانستان یو آزاد ملک غوښتو او افغانستان کې سوله غوښته، افغانستان د نورو انقلابي نه بهر یو خپلواک هیواد غوښتو. دغسې دوی بودا مجسمه ړنګه کړه چې د افغانیت یو قسم ته نمایندګي کوله. نو هر هغه شی د دوی ګزار لاندې راغلو چې هغه افغانیت یا د پښتونولۍ نماینده و. نو دا اتفاق نه و. او دغسې که تاسو وګورئ دوی په ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پښتانه وطن پرستان وژلي دي او دا هغو خلکو ایجنډه ده چې څوک غواړي چې پښتانه د لاس لاندې راولي، غلبې لاندې همیشه دپاره راولي. نو دا یو لویه مسله ده. دا جنګ اوسه پورې جاري دی او تاسو مونږ د دې خبرې شاهدان یو چې حتی اوس هم په یو نوم یا په بل نوم دې جنګ ته لمن وهلی کېږي او پاکستان تر اوسه پورې ته تیار نه دی چې طالبانو چې کوم پروجیکټ دی شروع کړی و چې دا ختم کړي. دې نه علاوه پاکستان کې دننه د پښتنو حیثیت چې دی هغه د برابر حیثیت نه دی. دوی سره د غلامانو غوندې سلوک شوی دی. سره دی چې پاکستان په آئین په لحاظ سره وفاق دی، وفاقي مملکت په لحاظ باندې پکار دا و چې پاکستان کې دفاع او خارجه امورونه علاوه نورې ټولې چارې صوبو سره وی، مګر دا چارې صوبو ته نه دی ورکړل شوي. اگر چې 83 کال آئین چې جوړ شوی دی په دې کې پاکستان د وفاقي مملکت ویل شوی دی، خو په دې کې چې کوم حقونه پښتنو ته ورکړل شوي دي یا نورو وړو قومونو ته ورکړل شوي دي هغه هم ورته عملا نه ورکول کېږي. د مثال په توګه پښتنو په وطن کې د اوبو نه بجلي پیدا کېږي چې دا بجلي ډېره ارزانه ده، دا برېښنا ډېره ارزانه ده، مګر دا ارزانه برېښنا پښتنو ته بیا خپله په ګران بیه ورکول کېږي او په آئین کې لیکلي دي چې د دې نه چې کوم مابدني راځي هغه به د صوبې حصه وي. خو دا چې په 83 کال آئین کې راغله 18 کاله خو پښتنو ته یو پیسه ورنکړی شوه. 18 کاله پس په 91 کې چې ورته ورکول شروع شوه نو یو کال یعنې 6 اربه روپۍ جوړېدې هغه ورکړی شوې، بیا یې دا په خپل ځای باندې ودروله، انګریزي کې ورته کیپینګ وایي، یعنې دا یې منجمد کړه، دا نور نه زیاتېږي. اگر چې دا عملا اوس که حساب وشي په رښتونې طریقې سره دا 30 اربه روپۍ جوړېږي، خو اوسه پورې هغه 6 اربه روپۍ هغه هم پوره مطلب دا و چې آئین کې لیکلي خبرې هم چې په هغې عمل درآمد نه کېږي. په 2010 کې 18 ترمیم په شکل کې صوبو بیا یو قدم مخکې اوچت کړو او دې قدم دپاره هغوی ډېر اختیارات صوبو ته ولېږدول، خو چې او پنجابي سیاستدانانو ته هم پښتنو او نورو قومونو یو قسم ته قناعت ورکړو. هغوی په دې خبره باندې قانع کړل چې هغوی وفاقیت ومني. مګر موږ ولیدل چې کله نواز شریف حکومت ایسته کړی شو نو پنجابي جنرالانو د 18 ترمیم مخالفت اعلان وکړو. د مطلب دا دی چې پاکستان چې دی هغه موږ په آئین کې وفاق شروع کړو خو په عمل کې چلته کې چونکې عملا یو ماشاءالله نظام همیشه دپاره رایج دی چې فوج او بیروکراسي حکومت په شکل کې هغه ریاست کې دننه یو ریاست دی، لهذا دلته کې وفاقي حقوق موږ ته حاصل نه دي چې دا د پښتنو لپاره یو بل لوی چیلنج دی. دې سره سره د پښتنو هغه سیمه چې فاټا ورته ویل کېدل، دا فاټا چې دا دې کې هغه ضلعې دي چې کومې اورکزۍ ایجنسۍ نه علاوه اووه ایجنسۍ شپږ ایجنسۍ چې دا د افغانستان سره چې کوم ډیورنډ کرښه ده د هغې سیمې کې پرتې علاقې وي. نو دې علاقو کې
قبایلی نظام چې کوم انګریزانو وخت کې کوم فاټا یا د فاټا په نوم باندې کوم قبایلی ساختار جوړ کړی شو استعماري ساختار هغه پاتې شوی او پاکستان په هغه کې اصلاحات نه وکړي خو چې کله پښتنو خپل حقوق لپاره لاس په وهل شروع کړل خصوصا چې دا سیمې په افغانستان کې جنگ لپاره استعمال شوې او دا جنگ لپاره ټولې اډې د سیمو کې جوړې کړې شوې د طالبانو پروجیکټ یو دغه مرکز په دغه فاټا کې جوړ کړی شو او په دې جنگ کې د فاټا پښتنو ډېر لوی تاوان ولیدو اگر چې ټول پښتنو په دې کې تاوان لیدلی دی خو د فاټا پښتنو چې دوی خصوصا ډېر لوی تاوانونه لیدلي دي مرګ ژوبله دوی زرګونه خلک شهیدان شوي دي دوی کورونه وران شول دوی بازارونه وران شول نو دې خلاف چې دوی اواز اوچتول شروع کړو نو بالاخره پاکستان حکومت مجبور شو چې دوی ته دا سیمې په پښتونخوا صوبې سره یوځای کړي ځکه چې پښتنو دا مطالبه همیشه پاتې شوې ده چې پاکستان کې چې کوم پښتانه دي دوی باید ټول په یوه صوبه کې راجمع کړی شي د پښتونخوا په نوم یوه صوبه کې باید دوی راجمع کړی شي چې په دې کې د پښتونخوا صوبه د فاټا پخوانی علاقې او بلوچستان کې چې کوم پښتانه شامل دي دا ټول باید یو ځای کړی شي یو وحدت قومي وحدت دې ته شکل ورکړی شي مګر پاکستان حکومت مونږ ګورو چې د ضم کېدلو نه پس هم دې سیمو کې عملا مارشل لا ده اوسه پورې دلته کې فوج حکومت په لاس کې دی او پولیس کار هم فوج کوي او دې خلکو ته بنیادي حقوق نه ورکوي کوم چې په آئین کې لیکلي دي او په دغه وجه ده چې پښتانه تر اوسه پورې په دې سیمو کې په احتیاط کول مجبور دي او همدغسې مونږ ګورو چې بلوچستان کې پښتانه چې دي هغوی ته هم خپل حقونه د آبادۍ په حساب نه دي ورکړی شوي او نه د هغوی قومي حیثیت شناخت کړی شوی دی او اوس مونږ ګورو چې هغلته هم د طالبانو اډې او چې کوم د جنګ نوي څپې دي هغلته وړل کېږي خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې حالاتو کې پښتنو په ځوانانو کې یو لوی بیداري راغلې ده او پښتنو ځوانانو کې یو لوی پاڅون راغلی دی د پښتون تحفظ موومنټ په شکل کې چې هغې پښتنو قومي تحریک یو نوی طاقت ورکړی دی اگر چې پښتنو قومي تحریک زور دی مګر پښتنو د ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ موومنټ چې دی هغه په دې کې یو نوی باب دی په دې بیا تفصیل سره خبرې کوو خو فی الحال دا خبره د ویلو ده چې دا هغه غوټۍ ده چې د پښتنو د نوي سپرلي نښه ده او انشاءالله چې پښتانه به جدوجهد له لارې خپل حقونه ترلاسه کړي